أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سورة العلق مكية وهي 19 آية. سورة العلق مکی سورت دے وهي 19 آیتا، او دے کے لس آیاتون دی، نور لس آیاتون دی. 19 نور لس آیات دی. سورة العلق دا قرآن پاک دا طولنا اولنی آیاتون دی، دینا مخ کے حیث نازل شوی نبی. پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دا مکی مکرمے پخار کے پیدا کر. دا عمر سلویخ کالا ابتدائی دا مکہ مکرمے دا خلقو دا نظر لاند تیر شو. کل اخلاق عادات دا پیغمبر علیہ السلام ہر چا لیدل، دا ارچا پہ اعتمادو صادق او امین بے ورتوے. وچے کل سلویخ کالا یو کم سلویخ کالا تیر شو، شپگ میاشت پہ دا پاسا. دغه وقت کے دا پیغمبر علیہ السلام پا دے ظلم مبارک کے دا دے مخلوق نا زان لوالے را پیدا شو. یکسوئی او خلوت کے عبادت کول یو شوق را پیدا شو. دا دے تنہائے او یکسوئے دا پارا او دا خلوت دا پارا پیغمبر علیہ السلام پا جبل النور کے یو غار دے چاگے تا غار حراوی دے منتخب کو. بیت اللہ سر نزدے یو قبرستان دے غیتوی جنت المعلا. داغین لگ غن مخ کے یو غر دے او دغی غر توی جبل النور. او دا دے غر پسر باندے یو غار دے چی دا لورنا دغی غر دا سکم خکاری او دغی غار هم خکارکی. نو پیغمبر علیہ السلام با دغی غار کی عبادت کو او دومره وقت به تیرو چې څومره به ورسره توخه وه. هغه زمانه کې توخه د پیغمبر علیه السلام کجورې، ستوان او اوبه. چې توخه به ختمه شوله نو پیغمبر علیه السلام به کور ته تشریف راوړه. کور والا خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ با نور توخہ تیار کلا. پدے طریقہ باندے تقریباً شپگ میاشتے پیغمبر علیہ السلام پا غار حرا کی تیر کری. دق زمانہ کے دا وحی نازل دل شروع شو. بس دغه وقت کې پیغمبر علیہ السلام سے عبادت کو.
نو بعض حضرات وی چې د نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په شریعتونو کې چې کوم عباداتو په دغه طریقه به عبادت کو خدا خبره په صحیح روایاتو کې ثابت نه ده او بل دا چې پیغمبر علیہ السلام امی ان پڑھو نو چې امی دی لیکل لستل نه کول نو دغه پخوانی شریعتونو علم هغه په لیکل لستل راځي پیغمبر علیہ السلام لیکل لستل نو کړي نو ظاهر دا ده چې د پیغمبر علیہ السلام عبادت د مخلوق نه ځان لوالی او خالص د الله طرف ته توجه دقه عبادت ټول سوچ فکر د الله پر قدرتونو کې الله ته توجه او دقه عبادت دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د وحی د نازلېدو طریقه دا وه چې جبرائیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام خواته راغی ورته وی اقرأ اولولا نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ما انا بقارئ زه قاری نه یم لوستل نشم کولی ولی لوستل نشي کولی ځکه چې پیغمبر علیہ السلام خو امی دی او د جبرائیل علیہ السلام دا وینا چې اقرأ اولولا نو دا خبره واضحه نه وه چې سره باندې لولي او څنګه را باندې لوستل کوي سره باندې وي او څنګه را باندې وي څه لیکلي ورته پیش کوي د هغې نه پې وینا کوي که زباني پې وینا کوي نو پیغمبر علیہ السلام د خپل امی کېدو عذر پیش کړ چې زه خو امی یم لوستل نشم کولی وی جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام د خپلې سینې ته جوخ کو ځان سره دومره نږدې کړ چې زور یې ورکړ نو تکلیف ورته میلاو شو دونه زور ورکړ دې نه پسې پرېښوده بیا ورته اقرأ اولولا پیغمبر علیہ السلام مغه جواب بیا ورکړ چې ما انا بقارئ زه قاري نه یم نو جبرائیل علیہ السلام دوباره خپلې سینې ته جوخ کو او پیغمبر علیہ السلام وی زور یې راکړ نو تکلیف به محسوس کړ بیا پرېښودم او په درېیم ځل یې وی اقرأ چې ما ورته بیا وی چې ما انا بقارئ وی په درېیم ځل یې دومره زور راکړ چې ښه تکلیف مې محسوس کو بیا راته چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا ابتدائی 15 آیاتونه دا نازل شو پیغمبر علیہ السلام کور ته تشریف راوړو خو بدن مبارک رپیدو زړه مبارک رپیدو خدیجه بی بی له چې راورسېدو ته زملونی زملونی په ما څه کپړه راواچوئ کپړه راواچوئ پټ مې کې نو خدیجه بی بی پې څه کپړې واچولې پټې که دا کیفیت ختم شو دا رپیدل لرزان ختم شو پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه ویریده نو رپیده نه دا خبره غلطه را ځکه د جبرائیل مرتبه زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نه کمه ده نو دا روب او دا هیبت د دې خبرې نه دي چې ګنې دا د جبرائیل علیہ السلام نه ویریده شان د پیغمبر علیہ السلام اوچت دی بلکې دا لرزان د دې وجې نه راغلی دی چې د تمام دنیا مخالفت دې ته یوازې پیغمبر علیہ السلام مخامخ کیږي
د نبوت او د رسالت چې کومه ذمہواری ده دا ټوله په پیغمبر علیه السلام ور واچولې شوله. نو دا یو ډیر دروند بار دی. نو د دې د وجې نه پې لرزان راغلی دی، ګړګوزې پې راغلی دي. نو چې پیغمبر علیه السلام باندې د رعب دا کیفیت ختم شو، نو بیا خدیجې بیبي ته ټول حال بیان که چې په غار حرا کې څه شوي وو، د هغې بیان یې وکړ او فرمایي چې ما ته د خپل ځان خطره شوله، اوس په ځان یریږم. نو خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي وی بالکل داسې نه ده، په ځان یریږم. الله به تا چرم ناکام نه کي، ځکه ته صله رحمي کې. څوک چې د بوج لاندې دباو دی د هغه بوج ته پورته کې. دا د نبوت نه مخکې صفات دي پیغمبر علیه السلام کې. بے روزگار بنده ته ته روزگار ورکې، د میلمه میلمستیا کې، د مصیبت زده سره امداد کې. خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ وی دا علم والا بی بی وا، لیکل لستل لدې زدو. شاید چې پخواني کتابونو کې تورات او انجیل کې لیدلی وي یا د عالمانو نه اورېدلی وي چې د چا داسې ښکلي اخلاق او عادات وي هغه به چرم ناکام نشي. نو ځکه په دې الفاظو پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکوي. خفه کېږه ما، ته ضایع کېږې نه، تا ته نقصان نه رسېږي. دې نه پس خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د دې د تره زوی دی ورقه ابن نوفل چې په زمانه جاهلیت کې د بت پرستۍ نه توبه استوا او عیسایت یې قبول کړو. دغه وخت کې عیسایت حق دینو. ورقه ابن نوفل تعلیم یافته و، لیکل لوستل ورله ورتلل او عبرانی زبان کې مهارت لره او عربي ژبه د خپله وه. نو د په عربی کې لیکل کول، انجیل به عربی زبان ته را اړو. او دغه وخت کې دی ډېر بوډا و، د بوډاوالي د وجې نه نظر کې کمی عمر راغلی و. نو خدیجه بی بی ورله رالله او ورقه ابن نوفل ته وایي د تره زویه د دې واره خبره دې ووره. پیغمبر علیه السلام ورته یادوي وي دا دې واره دی، د دې واره خبره دې ووره. د ده عمر ډېر و، د پیغمبر علیه السلام عمر لږ و، 25-26 پوشه. د پیغمبر علیه السلام خبره ووره. نو ورقه ابن نوفل د پیغمبر علیه السلام نه حال تپوس وکړ او پیغمبر علیه السلام د غار حرا لیدلې حالات بیان کړل. نو ورقه ابن نوفل چې واورېده نو ورته وایي چې دا هغه ناموس فرشته ده، ناموس فرشته ده چې الله پاک موسی علیه السلام ته رالیږله. ناموس څه معنا ده؟ یو جاسوس دی او بل ناموس دی. نو جاسوس رازدار د شر ته وایي او ناموس رازدار د خیر ته وایي. ناموس جبرائیل علیہ السلام نوم دی، رازدار د خیر. نو دا هغه ناموس فرشته ده چې د الله د طرف نه موسی علیہ السلام ته به راتله. کاش چې ستا د نبوت زمانه وي او زه قوت والا وي، تکړه وي. کاش چې زه جمدی وي او تا دا قوم د دې وطنه اوباسي چې زه تا سره امداد وکړم. دو ځله کاش کوي. وی پیغمبر علیه السلام چې دا واورېده نو تعجب سره تپوس کوي، ښه زما قوم به ما اوباسي د کلي نه. ورقه ابن نوفل ورته بېشک کلم چې یو بنده د حق پیغام راوړی دی، دین حق یې راوړی دی، څنګه چې تا راوړی دی،
نو قوم هغه تنگ کړی دی او د وطن یې په ایستو مجبور کړی دی. نو کما دغه زمانه بیا مونده چې ته د نبوت اعلان کې وعظ او نصیحت کې او زه یم نو زه به تا سره پوره امداد کومه. ورقه ابن نوفل څو ورځې پس وفات شو او د دې واقعې نه وروستو د قرآن د نازلېدلو سلسله څه وخت دپاره بند شوله. دې ته وایي زمانه د فترة الوحی، د وحی د بندېدو زمانه. 2.5-3 کاله خوشه وحی نه راتله. پیغمبر علیه السلام به پریشانو، بیا د جبرائیل لیدو تمنا به کوله چې بیا راشي بیا راشي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لستل اوکته اقرأ اولولا باسم ربك الذي فنم دقبل پروردگار الذي خلق اغربستا خلق چدا تمام مخلوقات پیدا کړی دی. باسم ربك الذي خلق اسم لفظ پکې ورزیات کو، یعنی قرآن چې کله لولې نو د الله نوم به اخلي بسم الله به کله چې قرآن لولې اقرأ باسم ربك لستل کوا په نوم د خپل رب چې لستل کې نو بسم الله وایا. دې نه د بسم الله لستل معلومیږي او اعوذ بالله ویل دا په بل آیات اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله وایا. نو شروع کو په بسم الله او پدې کې د عذر جواب دی چې پیغمبر علیه السلام ته اقرا اولولا او تی ما انا بقاری ز قاری نه وی ته بسم الله کا تقاری دا مو چې ز قاری نه ما ته بسم الله کا نو تقاری بسم ربک د موجوده په حالت په اعتبار چې ته امی لیکل لستل نه دې زده کړې او ستا رب قدرت لري چې داسې یو امی بنده هغه ته اعلا علمونه ورکي، فصاحت او بلاغت ولا الله ورکي، داسې فصاحت او بلاغت چې د تمام دنیا خلق د هغې په مخ کې عاجز وي. نو الله قادر دی ته امی سره د دې د علمونو یو سمندر د الله پاک درکوي. اقرأ باسم ربك الذي خلق لستل اوکته په نوم د خپل رب الذي خلق هغه رب چې پیدا کولی کړي دي. دا الله په صفتونو کې یو صفت ذکر شو تخلیق، په تمام مخلوقاتو باندې الله انعامات او احسانات کړي دي. رومبنی انعام دار چې ته د نش نشته کړلې هر انسان دی خو نشو د نشنه الله شته کړه رومبنی انعام. نو خلق پیدا کول کړي دي، سی پیدا کړي دي هغه شی چې ذکر نشو عموم ته اشاره ده چې الله تمام مخلوق پیدا کړي دي. خلق الانسان من علق الله پیدا که انسان لره من علق د چکویننا علق چکوینا الذي خلقا هغه الله چې پیدا کولی کړي دي. نو پدې کې تمام مخلوق راغی، اوس پکې خاص انسان ذکر کېږي. خلق الانسان اشرف المخلوقات انسان پیدا کړي دي. د دې ټول کائنات او مخلوقات او خلاصہ انسان. پر کائنات کې چې څومره څیزونه موجود دي د هغې مثلونه په انسان کې موجود دي. دې وجې نه انسان ته عالم اصغر وي. او د انسان خلق الانسان دا نوم دې کې ذکر شو، خصوصا ذکر شو وجه دا ده چې د نبوت او د رسالت او د قرآن د نازلېدو مقصد چې دی هغه دا دی چې احکام الهیه په انسانانو کې نافذ شي. خلق الانسان من علق
الله پیدا کړی دی انسان لره من علق د چکه وینینا. د انسان په پیدا کېدو کې مختلف حالات تیریږي. ابتدا یې د خورنا، د عناصر اربعونا، د څلورو څیزونو نه اور، اوبه، خوره، هوا د دې نه جوړ دی. بیا دې د نطفې نه جوړ دی، بیا د چکوینې نه جوړ دی، بیا د جویل قطرې نه جوړ دی، د غوښې جویل قطره، بیا د هغې نه وروسته اډوکې جوړ شي. نو دا علقه چکوینه دا پکې درمیانه حالت دی. اقرأ وربك الأكرم خلق الانسان من علق. الله پیدا کړی دی انسان لره من علق د چکوینه نه. اقرأ وربك الاکرم لستل اوکت وربك الاکرم ستا رب ډیر کریم دی. اکرم ډیر زیات کریم دی، کرم والا دی. لومړی اقرأ ته په خپله لستلو که ځان ته، او دا دویم اقرأ د مخلوق ته د تبلیغ دپاره قرائت وکړه. اقرأ مخلوق دپاره اولولا، د تبلیغ دپاره ویل وکړه. په خپله هم وایا او بل ته تبلیغ هم که قرآن وایا. اقرأ وربك الاکرم لستلو کته او ستا رب چې دی نو اکرم دی. دا تخلیق د عالم د دې مخلوق پیدا کول، او بیا پکې تخلیق د انسان پیدا کول. دې کې د الله څخه خپل ځان له غرضونو او فایدې نشته، بلکې بتقاضای کرم بے درخواست الله دې مخلوق ته وجود ورکړی دی. کنی چا درخواست نو کړی چې من پیدا کا، چان درخواست نه دی کړی. نو دا د الله کرم دی چې موږ او تاسې پیدا کړو. اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. هغه الله علم بالقلم چې انسان ته تعلیم ورکړی دی په قلم سره. لیکل لستل دا د الله یو نعمت دی. علم بالقلم انسان پیدا کو او د تعلیم انتظام وکړو. تعلیم هغه شی دی چې انسان د نورو حیواناتو نه په فرق دی په دې باندې. انسان ته اشرف المخلوقات ځکه وایي چې دله الله تعلیم ورکړی دی. بیا د تعلیم مختلفې طریقې دي. کله تعلیم زبانی کیږي په ژبه باندې، او کله تعلیم په قلم باندې کیږي په لیکلو باندې. نو اقرأ په دې کې زبانی تعلیم دی، او بیا رستو علم بالقلم په دې کې د قلم په ذریعه باندې تعلیم دی. د تعلیم د ټولو نه مخکې او اهم ذریعه لیکل دي، کتابت. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی لما خلق الله الخلق، چې کله الله پاک مخلوق پیدا کړ نو كتب فی کتابه، پخپل کتاب کې لیکل وکړل لوح محفوظ کې، فهو عنده فوق العرش، او دغه کتاب د عرش پورته دی لوح محفوظ. د څه لیکل وکړل؟ ان رحمتي غلبت غضبي، بېشکه زما رحمت چې دی دا به غالب وي زما په غضب باندې. الله سره قهر او غضب هم شته خو رحمت هم شته. غالب او ډیر پکې کم دی، رحمت پکې غالب دی او ډیر دی. د قهر او د غضب نه رحمت د الله ډیر دی. او حدیث مبارک کی راځي اول ما خلق الله القلم،
اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړی دی. ټولو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام نور مبارک پیدا دی. اول ما خلق الله نوري، اول هغه شی چې الله پیدا کړی هغه زما نور پیدا کړی دی. د پیغمبر علیه السلام نور د هر چا نه مخکې پیدا دی، نه ځمکه و نه اسمان و، هیڅ هم نو. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د پیغمبر علیه السلام نور مبارک پیدا و، زرګونه کاله وړاندې. نو د ټولو نه مخکې الله پیغمبر علیه السلام نور پیدا، بیا د نور مخلوق نه مخکې او د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو اول ما خلق الله القلم، اول هغه شی چې الله پیدا کړی هغه قلم پیدا کړی دی. د نور مخلوق نه مخکې خو د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو قلم پیدا دی. نو کله نسبت کیږي پیغمبر علیه السلام ته چې د پیغمبر علیه السلام نور مخکې پیدا دی، دا بالکل د هر چا نه مخکې دی. او کله قلم ته نسبت کیږي چې دا اول پیدا دی، نو دا د اول نه نسبت دی کې داسې دی چې د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو د نور مخلوق نه مخکې اول قلم پیدا دی. اول ما خلق الله القلم، اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړو. فقال له، الله دې قلم ته حکم وکړي اکتب لیکلو کا، قلم ته وی لیکل وکا، وی قلم لیکل شروع کو، وی سو لیکما پروردگار سو لیکم، ما کانا کم شی چې اوشاغم ولیکا، وما هو کائن سچ کیدون کی نو غم ولیکا، ما کان وما هو کائن چې راسو شو دا ولیکا سکیدون کی دا هم ولیکا. وی پیغمبر علیہ السلام د نوم مبارک نه مخکې قلم لیکل شروع کړل، او دا لیکل کېدل خو چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ته راورسېد قلم، نو دې قلم باندې یو قسم بوج راغی. نو د قلم دا څوکه ده دې کې درز نو مخکې، تاسو چې قلم جوړوئ په چاکو چاړه باندې جوړ کړئ قلم څوکه ولا جوړه کړئ، نو بیا پرې چاکو څوکه کېږي نو قلم دا څوکه دې کې درز پیدا شي. دا درز څه فایده؟ خط پې خوشخطوي. نو دا الله د قدرت قلم چې پیدا شو نو په هغې کې منځ کې دا درس نه و، نو چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ته راورسېده نو په دې قلم باندې یو قسم بوج راغی، او د هغې بوج برداشت یې ونه کړی شو، نو دا قلم په ټق وکړو په منځ وچوده. قلم د ډېره زوره په منځ ده شو چې په نامه د محمد ورسېدله. نو قلم لیکل شروع کړل. فقال له اكتب، الله وتحكم کوي لیکلو که فكتب ما يكون الى يوم القيامه، لیکل وکړل هغه چې د قیامت د ورځې پورې کیږي. فهو عنده في الذكر فوق عرشه، اوس دغه لیکل د عرش د پاسه الله سره دی. دا قلم درې قسمه دی، یو د الله د قدرت قلم دی، لیکل یې کړي دی او لیکل کوي. دا الله د قدرت قلم چې دا د ټولو نه مخکې پیدا دی، الله په خپل دست قدرت باندې پیدا کړی دی. د تمام کائنات تقدیر پې لیکلی شي. او دویم د فرشتو قلم دی چې دا تمام کېدونکې واقعات او تقدیرونه د انسان دا په هغې قلم باندې فرشتې لیکي. دریم عام د انسانانو قلم دی چې دوی په خپل کلام لیکي او خپل مقصد کې استعمالوي. نو دا لیکل په حقیقت کې دا د بیان یو قسم دی، او بیان دا د انسان یو صفت دی چې دی بیان کولی شي. قلم باندې لیکل آدم علیہ السلام کولی شو. وعلم آدم الاسماء كلها،
یو روایت کړي چې ادریس علیه السلام ته لیکل الله خولي. هر بنده ته چې لیکل زده کېږي نو دا من جانب الله، دا الله د طرف نه یو انعام ورکېږي. که چېرې قلم نه وي په دنیا کې به هېڅ یو دین محفوظ نه وي، د دنیا یو کاروبار به هم درست نه وي. نو د الله پاک یو لوی کرم دی چې خپلو بندیانو ته په قلم باندې د لیکلو علم یې ورکړ، کنې تیاره کې به پروت و. نو قلم د دین د محفوظ کېدو یو ذریعه ده. که دا لیکل نه وي د پیغمبر علیه السلام د احادیث دا به موږ ته څنګه را رسېدل، خو لیکلي شوي دي، په یاد شوي دي، موږ ته را رسېدلي دي. نو هر څوک دې لیکل زده کړي، خصوصا طالبان، د دین طالبان، دوی دې لیکل زده کړي او خوشخطه لیکل زده کړي. پیغمبر علیہ السلام لیکل نو زده، دې وجې نه پیغمبر علیہ السلام ته امی وی. امی نو دا امی زما استاد پاره بد صفت دی، او دغه امی د پیغمبر علیہ السلام د پاره یو ښکلی صفت دی. پیغمبر علیہ السلام الله داسې ځای کې پیدا کړ، صحرای عرب، چې د دنیا د علمونو نه بالکل کټ، په تمام عربو کې 2 درجن لیکونکي خلک نه پیدا کېدل. په تمام عربو کې 2 درجن خلک لیکلو والا نه پیدا کېدل. داسې د علم نشار خلک، د دنیا نه، د مهذب دنیا نه بالکل کټ، هیڅ جوړې ورسره نه و. نو د دې وجې نه عربو ته به امیین ویل کېده. امیین، عرب انپړ خلک. د لیکلو لوستلو هیڅ قسمه اسباب نو. نو داسې حالاتو کې الله پاک پیغمبر علیہ السلام پیدا کړ. د چا په ذهن کې نه راته چې په عربو کې به هم څوک داسې لوی علم والا بنده را پیدا شي. او بیا ناصافه په دغه امیینو کې پیغمبر علیہ السلام ته الله د علم دومره لویه برخه ورکړله چې په تمام کائنات کې دومره لویه برخه بل هیڅ چا ته هم نه ده میلاو شوې. اوس که چېرې پیغمبر علیہ السلام د مخکې نه تعلیم یافته وي، لیکل لوستل ورتلی، او د کالج او د یونیورسټۍ ډیګرۍ ورسره وي، خو خلکو به وایي خو تعلیم یافته سړی دی چې ته زوړ کتابې بیا مونته او د هغې نه راته بیان کوي. نو بیا به خلکو دا وایي چې دا تعلیم یافته دی چې ته کتابې مونته دی، چې ته بل ځای ته تلو د هغه ځای نه زده کړه کړې ده. نو پیغمبر علیہ السلام بهر سفر هم نه وی کړی، علم پسې چې ته بهر تلم نو، او په داسې ماحول کې د خلکو په مخ کې لوی شو، زلمی شو، او ناصافه د علم سمندر په سینه کې معجزه شو. نو دا معجزه وه، غیبي د الله د طرف نه ورکړی شو. علم الانسان ما لم يعلم، الله پاک انسان له علم د قلمم ورکو، او علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته علم ورک ما د هغې لم يعلم چې دی مخکې پې خبر نه و. انسان چې پیدا شي نو دته د څه علم شته؟ هیڅ علم هم ورسره نشته دی. اوس دته د علم څوک ښیي؟ نو د علم ذریعه یوازې قلم نه دی، نورې ذریعې هم شته دی. چې کله انسان پیدا شي نو دغه وخت کې دی غذا خپل خوراک غواړي. دته به څوک چل ښیي چې ته به خوراک څنګه خورې؟
غواړې به څنګه او خورې به څنګه. دا چل څوک ښیي؟ بغیر د الله نه دا چل بل هېڅوک نشي خولی چې دې ماشوم ته چل وښیي. دا ستا په خبره پوهېږي نه، نو ته به ورته څنګه وایې؟ څونه موده کې به ورته چل ښیې او بیا چې هغه په چل پوهېږي د لوږې به مړ شوي. نو دې څوک پوهیولی نه شي، الله یې پوهوي چې ستا خوراک کم ځای کې دی، د ده سترګې پټې دي او دا خوله خوځوي را خوځوي د مور سینې ته ورپرېږدي. دغه وخت کې د ده نظر هم کار نه کوي، خو دې د مور سینه پېژني او په هغې خوله کښېني او په ورو زور ورکړي او ژبه هم ورته خوځوي را خوځوي. دا چل چا وښو؟ دې کې نه بیان شته او نه پکې قلم شته، براه راست دا علم الله ورکړ. او بیا چې کله د ده نه مور لرې ده او دې خوراک غواړي، نو دې مور ته اواز کولی شي چې مورې ما له راشه او د کور دا کاروبار پرېږده، زوږ یې ما موړ کا. دې دا نه شي ویلی. نو دله الله پاک یو بین الاقوامي ژبه ورکړې ده چې دې په ژړا شي، مور یې پوه شي چې ماشوم وږی دی، په منډه ورشي او راویلی سینې ته واچي موړي کې بس په قلار بیا ویده شي، موړ شو. د خوراک وغوسته. دا چل ورته چا خولی دی؟ دا ورته الله. دی په قلم خولی دی، دی په بیان خولی دی، نه بیان کې راغلی دی او نه په قلم کې راغلی دی. دا چل براه راست الله پاک یو هنر دی چې ده ته یې خولی دی. د ده چې څومره ضروریات پیښېږي، د دې ماشوم چې څومره ضروریات دي، ټولو دپاره یو بین الاقوامي ژبه ژړا. که چېرته مچ ماشي تکلیف ورکړه، کټمل وچیچه د هغې لپاره وجاړي، که په امتیازو کې خوش پروت دی د هغې نه ورته تکلیف دی، مور ته یې وجړل. د ګرمۍ او د یخنۍ نه ورته تکلیف دی، ویې جړل. خو تمام ضروریات په ژړا غواړي. نو دې ته وهبي علم وایي. دا د الله د طرف نه بغیر څه ذریعې نه ورکړی شوی دی. او بیا چې رو دې د خبرو شو، نو بیا د زباني علم انتظام الله کوي. دې د مور خبرې اوري، زده کوي د نورو خلکو. بیا د قلبي علم ذریعه الله پاک پیدا کړی ده. علم الانسان ما لم يعلم. الله انسان ته علم ورکړی دی ما هغه لم يعلم چې دی پې پوه نه و. ماشوم چې پیدا شي نو هغه په هېڅ هم نه پوهېږي. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله را اویستلی تاسو د میندو د ګېډو نه، لا تعلمون شیئا، په هېڅ هم نه پوهېدئ. نو هر انسان ته الله بلا واسطې دقه علم ورکوي، دا کم چې د ضرورت دی. او علم الانسان ما لم يعلم. بعض مفسرین وایي چې د دې نه مراد آدم علیه السلام دی چې الله پاک پیدا کړ. وعلم آدم الاسماء كلها. ټولو څیزونو نومونه ورته الله براه راست وښودل، دې کې واسطه نه وه. یا د انسان نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د لوح او د قلم د عرش او د کرسۍ تمام علمونه الله وله ورکړل. ما لم يعلم مخکې پوه نه و، اوس الله پوه کړ. نو انسان په دې خپل دنیاوي مهارت او قابلیت باندې دې د غاویره کېږي نه چې دا څه ورکړله، نو بس دا د الله د طرف نه ده او په دې د الله پاک شکریہ ادا کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. سورة العلق شپږم نمبر آیات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دے آیات مبارک کے دا ابو جہل دا گستاخے ذکر کی گی. خبر خو خاص دا دا پا حق کے نازل شوی دا خو حکم عام دے. نو پا عام و انسانانو کی یو کمزوری دا او اغا کمزوری دا چه کل یو انسان دا نور و خلقو زان محتاج گنی نو دے پسی دا لار باندے روان وی دے سم وی. چه زان محتاج گنی نو دیر پا ادبی او چې کله د دا ګمان راغی چې زه د چا محتاج نیم زما چاته ساجت دی دې ځان بے نیاز او بے پروا وګڼي نو د ده په دې نفس کې سرکشي را پیدا شي ظلم پکې را پیدا شي. عموما مالدار خلق صاحب اقتدار خلق گنو بچو والا خلق د ډیرو نوکرانو نیک دی خلقو کې دا سرکشی اکثر ښکاره کیږي. وی ما سره مال ډیر دی ما سره افراد ډیر دي لښکر را سره دی. نو دغه حال د ابو جهلو چې دی په مکه مکرمه کې پا خوشحالا عیش پرست خلقو کیو دا قام قبیلہ دا نور خپلوانو عام خلقو دا عزت کو دا خبر منلا. نو دی وی چې زه خو چاته محتاج نیم او دا ټول خلق ما ته محتاج دی. نو دی په دې خپل لیونتوب کې راغلی دی او دا سید الانبیاء او اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی کرے رہا. دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے جسوک گستاخی کئی دنیا کے خدا سزا اور کی آخرت کے ہم سزا اور کی. نو ابو جہل ځان لوی ګڼلی دی ځان محتاج نه دی ګڼلی. نو د ده په حق کې دا آیات نازل شو. کلا هرگز داسې نه ده پکار لویو سرکشي نه ده پکار. حق ده دا خبره ان الانسان لیطغى چې بېشکه انسان لیطغى سرکشي کوي
الرآه استغنا چکل دے زان مستغنی اگنی زان دا خلقنا بے پروا او غیر محتاج اگنی بے نیاز اگنی زان محتاج نگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کیرلی رجوع کولی اللہ تا رجوع کی گی با دا مرگ نہ پس تمام مخلوق اللہ تا مخامخ کی گی او دا نیک یا دا بد عمل حساب کتاب بکی گی نو دا وقت کے بعد دا سرکش انجام بخپل سترگو دے اوینی او ممکن دا چھ پدے آیات کے پدے جملہ کے دیو مغرور انسان دا غرور علاج ہم کی گی کہ انسان تزان ولی بے نیاز گنے تو ولی زان غیر محتاج گنے تو خود مختار میں پا ہر وقت کے پا ہر حالت کے خامخا تقبل رب تا محتاج یہ او کتوے چھ انسانانو تا محتاج نیم نو دیکھم غلطے گی انسانانو تا محتاج یہ وہ دے انسانانو تا ولی محتاجی وی دا ذکا کہ انسان بل انسان نوینی نو دا جن دیر گران دے انسان با پا معاشرے کی دا نور انسانانو سرا یوزے وقت رہی دے انسان تا مدنی تبع وی دا تا مزاج داری چی دا دے نور انسانانو سر بدے خوشحالی او چی چرتا یواز انسانی و دا دنیا طول نعمتنا موجودی خو بل انسان نینو دے و پخفل جن تا نشی دا دے بل انسان تا محتاج دے او کا نور انسانان شتا خود دل کار نکی نو یواز دا تا تمام ضروریات دے پخفل نشی پورا کولے کدے دے خپل خوراک تخیالو کی نو دا یو نوڑے چی انسان خوری دا جوڑا کرے دا نوڑے دے جوڑو لیشی پدے کے زرگن انسانان کار کئی پدے کے حیوانات کار کئی محنت مشقت پا کی تیرے گی مدہ پا کی تیری گی عمر پا کی تیری گی علی دا نوڑے جوڑے گی دا اسمان تیار خورا پروتے نا دا بچا کر لی سمرا زمیدارو پا دے کے کار کرے لے سونا مزدورانو پا کے کار کرے لے او بخور شوی لے یوی شوی دا تخمون اچولی شوی لی بیا دا غی علاج دا پارا سرے اچولی شوی لی داروگان اچولی شوی لی نو فصل تیار شوی لی لکن انسانانو پا کے کار کرے لے نو دا طول ستا سا غلامان خو نہیں چی تالا کار کئی کتے طول انسانانو لتا تنخواہ ورکینا ام بس تومال شلیشی ورکولے دا لیو انسان دا وس کار نلے نو دا تمام ضروریات تالا اللہ پورا کئی اللہ پاک پخپل حکمت بان لے دا ارچا پزڑکی یو خبر اچولے دا زمیدار تے زمیدارے شوق پزڑکی اچولے کہ دا غی شوق نو موت آگا مجبورو لیشو چی لگ غنمو کرا منگلے غنمو ڈوڑے پکاری زقبل کار کا وڑو کرا مینا خواقل خدای پزڑکی دا زمیدارے شوق ورواچو دا چا پزڑکی اللہ دا ترکانے شوق ورواچو دا چا پزڑکی دا لوارے شوق ورواچو دا چا پزڑکی دا گلکارے شوق ورواچو او چالے پزڑکی دا مزدورے شوق ورواچو چاہتے دا تجارت شوق ورواچو نو دا یو نظام اللہ پاک پدے جوڑ کر چہ ہر بندت پزڑکے دا یو خاص کار شوق ور اچولے لے نو نظام پہ اللہ روان کرے لے کدا نظام اللہ نہ روانو او تا سر دیر دولت پہ کوئی لوار تیرا شکار کوئی نہیں مزگار زما پیسو تا جتنیشتا ما سرم پیسے اشتا نکم دا لوارے کار دلا چاڑا بڑے پکاری نہیں جوڑی دلا تب سبزی پس کٹ کے میوے و پس کٹ کے غاقون بڑے خراب شی پچکونے نشی کولے
نگور دے دے کتری لوار تا محتاج شلی تا جامع غواری دے جاموں کے زمیدار مالوچ کرلی دی آگا با پک سمرا محنت کری بیا دا غینا رستا پک نور محنت کش آگی با سونا کار کری دا غینا پس بیا تارونو کپڑا جوڑا شوی تیغون دی کدا غی خلقو دا کار نکن اس بسا دے کول عورت بخکارو پٹے دے بنشو بسا با دے پٹو نو ہر انسان محتاج دے اللہ تا ہم او بندیانو تا ہم اللہ پاک محتاج کرے دے نو ہر بندہ پا ہر وقت کے ہر چیز کے دے محتاج دے نو دے رضان مستغنی نگنی کلا ان الانسان لیتغا دا سے پکار ندا بے شک انسان سرکشی کئی الرآہ استغنا چکل دے زان مستغنی اگنی زان بے پرواہ او بے نیاز اگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کی دلی حساب کتاب بکیگی نقبل انجام نہ بخبر شی کہ سرکشی دی کول سا انجام شو ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی دے دینا تر اخر صورت پورے یا واقعی طرف تا اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک دا مانزو حکم ورکر پیغمبر علیہ السلام منز کول شروع کرل نو ابو جہل چی پیغمبر علیہ السلام پا مانزو اولی دنو ستغس پوری ویلو تمکی ورکا وی آئندہ که میں پا مانزو اولی دی نو تو پسجدہ پروتے ہو دوبارے پسٹ والاڑی مخفا بدر ابلا پسٹ کدما نعوذ باللہ من ذالک نو دیر ستغس پوری ویلو پسٹ بدی خپیک دما نا اللہ وی چی ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی آیا تا قتل نری اغی کستا ینہا چی من کول کئی عبدا یو بندلرا من کون کی سوک دے ابو جہل سوک من کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی چکل دے منز کئی علم یعلم بأن اللہ یرا آیا دی گورینا بأن اللہ یرا چی اللہ گوری کتا من کول کے نتا اللہ وینینا ابو جہل تا اشارہ را چی ابو جہل تا پوئے گی نا چی اللہ لی دل کئی نو کتا پیغمبر علیہ السلام دا مانزن من کے نو تام وینی اور دا پیغمبر علیہ السلام پا عبادت کی مشغول دی نو اغم وینی نا غلب دا مانزن ساور کی و طالب دا من کول سزا در کئی ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی آیا تا کتل ندی اغی کستا ینہا چی منکی عبدا یو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی پکم وقت چی غمونز کئی ارأیت ان کان علی الہدا آیا تا کتل ندی یا خبر را کماتا ان کان علی الہدا کچری بھی دغا بندہ پا ہدایت باندے پیغمبر علیہ السلام پا ہدایت دے او امر بالتقوی یا امر دا تقوی دا پریزگارے کئی نو دا دا کار دا دا نیکے دی ارأیت ان کذب و تولا خبر را کماتا آیا گورنتو ان کذب و تولا کدا کافر بند تکذیب کئی حق تا دروغ وی و تولا او مخ اڑی نو دا دوارا یو تابدار دا اللہ او بل نافرمان دا اللہ علم یعلم بأن اللہ یرا آیا دی پوئی گنا بأن اللہ یرا کہ بے شک اللہ پاک لیدل کئی دی پوئی گنا کہ اللہ گوری نو ستا گوری اچھا ستا گوری آغا شیدل تا ذکر نرے دے نا ذکر کولو کہ عموم طرف تا اشارہ را جدا یو بندہ منز کئی بزرگ دے او دا بل بدبخت من کول کئی نو دے دوارو تا اللہ گوری
اوس د دواړو حشر الله ته معلوم دی، نیک له به اجر او ثواب ورکوي، بد له به سزا ورکوي. کلا هرگز داسې نه ده پکار، دې منې کوونکي ته وایي ستا دا منې کول تاله پکار نه دي. لئن لم ینتهی کچرې دې منع نه شو، د نیکۍ د کار منع کولو نه دې منع نه شو، لنصفعا بالناصیه خامخا به راکاږو موږ دې د سټوکي د ویښتو نه، د سټوکي د دې ویښتو نه الله وایي راکاږم دی. لنصفعا بالناصیه په سختۍ سره به راکاږو موږ د ناسیه، ناسیه د سټوکي دا ویښته، د چا د سټوکي ویښته چې ستا په لاس کې راغلل نو دغه انسان ستا په قابو کې راغلی، دی ته نظام نشي خلاصولی. نو د ابو جهل د سټوکي ویښته د الله په قدرت کې دي، دی د الله نظام خلاصولی نشي. وی سورت رحمان چې کله نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې قریشو ته به د دې تلاوت څوک وکړي. د قریشو دا لوی لوی سرداران دي، دې ته به دا تلاوت څوک کړي د سورت رحمان. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پاسېده، ویې زه به وکړم. وی پیغمبر علیہ السلام اجازت ونه کړ، وی دا ځکه چې د عبدالله ابن مسعود په وجود باندې داسې ډېر کم و، قد یې مندرې و، ټپ ټیپ و، کمزورې ورکوټې وجود و. نو یې درې ځله پیغمبر علیہ السلام وفرمایل چې د قریشو د سردارانو ته به دا صورت څوک وورئ، او درې ځله عبدالله ابن مسعود پاسېد، بل څوک پانسېدل. نو آخر کې پیغمبر علیہ السلام اجازت وکړه چې ځه ورشه. نو د قریشو دا لوی لوی سرداران د کعبې نه چاپېره ناستو. نو عبدالله ابن مسعود ورغی او تلاوت یې شروع کړه، صورت رحمان یې ووی. وی ابو جهل را پاسېده او په مخ یې ته داسې څپېړه وویسته چې د ده غوږ اوشلېده، په څپېړه غوږ یې اوشلېده، زخمي شو. نو دی واپس راغی، سترګو نه یې اوښکې روانې، ژړل یې پیغمبر علیه السلام ته وژړل چې ابو جهل په مخ داسې څپېړه راکړي چې غوږ مې زخمي شوی دی. وی جبرائیل علیه السلام راغی خو خندلې. نو پیغمبر علیه السلام ورته چې جبریل ولې خاندې؟ نو جبریل علیه السلام وی ډېر زر دی چې ته به پوه شې چې زه ولې خاندم. دغه وخت یې الو نه وي، وایي پوه به شې چې زه ولې خاندم. نو چې کله د بدر میدان ګرم شو او بیا دا جنگ قلار شو، نو پیغمبر علیه السلام وی چې د ابو جهل حال به راله څوک راوړي، دا په څه حال کې دی. همدا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې پاسېده، وی زه به حال راوړم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لاړو، دې فقط داسې مندرېو چې لوړ سړی به ناستو او دی به ورسره ودرېدلو، هغه ته یې پوټې لوړ ښکارېده، هغه ناست سړی به ته لوړ ښکارېده، دی به مندرې ښکارېده. نو ده سره توره وه، نو داسې اوږې ته یې اچولې وه لکه ماشوم له چې ټوپک ورکړي غاړې ته یې واچي، نو ټوپک شپېلی او پسې په ځمکه راښکي شي. نو داسې چې د دې اوږې ته دا توره اچولې نه او پسې په ځمکه راښکي شو، ځکه توره اوږده وه، ادې ورکوټ. نو چې دی ابو جهل پسې میدان کې وګرځېده، نو داسې پروت و، زخمی حالت کې پروت و. نو عبدالله ابن مسعود ورغی او د ابو جهل پسینه د پاسه سور شو، پسینه ورته کېناسته. نو ابو جهل دا سترګې داسې پټې شوې نو ویې غړولې، ورته یې ګټه چا وکړه. دغه وخت کې عبدالله ابن مسعود پورې خندا کوي، ګډبا شپونکیا ګټه چا وکړله؟ وی ګټه الله او د الله رسول وکړله. بیا ورته ډېر ګران ځای ته راختلې، دې ځای ته راختل څه اسان کار خو نو،
زما په سینه ناست دی نو ډېر ګران ځای ته راختلی دې ځای ته راختل څه آسان کار خو نه اوچت ځای ته راختلی نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وایي الاسلام یعلو ولا یعلى علیه اسلام چې دی نو دی به پورته وي او بل څوک به په دې پورته کېږي نه یعنې پتا چې زه ناست یم پتا اسلام غالب دی دې وخت کې ته کفر اعلان دی او زه اسلام یم زه راباندې باندې نو بیا وی سره راغلی وی سر در نه پرې کومه وی ښه زما سر چې پرې کې نو د نورو سردارانو غټ غټ سرونه به پراتی نو زما دا سر چې کټ کې نو داسې دي اوږو سره یې کټ کا اوږې م ورسره کټ کا چې یو پټې نورو کې دی غټ ښکاري چې دا د غټ سردار سر دی نو هغه پې خپله توره کېښوده عبدالله ابن مسعود توره داسې پڅه غوندې وه نو کار یې نه کو نو دا ابوجهل خپله توره پرته وه هغه یې راواغېسته او په هغې کې نو دا سر کټ کړ چې دا سر یې راوچتو نو درونو عبدالله ابن مسعود داسې کمزور نو دا سر درونو راوچتولی نه شو نو دا غوږ یې ولوشلو او پړې پکې واچو ځان پسې راښ کړ غوږ یې ولوشلو او په هغې کې پړې ورکړ او ځان پسې راښ کړ اوچتولی نه شو پیغمبر علیه السلام ته یې راوړوي دقه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او خاندي نو بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي چې پیغمبر علیه السلام بیا ورته څنګه خاندې وی تا ته ما ویلي وو مخکې که نه چې زر دی چې ته به پوه شو چې زه ولې خاندم نن رالم د هغې خندا وجه ته وایم چې عبدالله ابن مسعود نه ده پړپ وویسته نو ده له یې غوږ شلولی و عبدالله ابن مسعود له یې غوږ شلولی و نو د غوږ په غوږدل کې وله غوږ وشلو او پړې پکې ورته اچولی وو نو د غوږ بدل خو په غوږ برابر شو خو سر پکې زیاتي راغی نو دا سر نه راښکې شو هغه سټوکۍ چې د غرور د وجې به اوچتو هر وخت به یې پې خوشبو لګوله هر وخت به یې ګمنځو هغه د غرور سر اوس په ځمکه راښکې شو لنصفعا بالناسیه الله وایي موږ به یې راکاږو د ناسیې نه ناسیه د سټوکي ویښته نو یا په لاس کې نیول یا داسې په دې ځمکه راښکل نو دی ذلیل شو خوار او ذلیل کلا لئن لم ینتهی هرگز داسې نه ده پکار لئن لم ینتهی که چېرې دې منې نه شو د دې خپل کفر او سرکشۍ او د غرور نه منې نه شو لنصفعا بالناسیه نظر دی چې موږ به راکاږو خامخا به موږ راکاږو دله بالناسیتې د سټوکي د ویښتو نه ناسیتن کاذبتن خاطئه هغه سټوکې کاذبتن چې دروغجن دی خاطئتن ګناهګار دی د دروغ او د ګناه نه ډک سر دا به راښکي شي فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه ابو جهل پیغمبر علیه السلام ته وی چې ته ما پیژنې نه ما سره دومره دومره لښکرې دي او که زما خبره نه منې نو دا ګیر چاپېره میدان به درته د لښکرو نه ډک کړمه تش سرونه کپری کپری وی دومره خلک را سره شته نو الله وایي زه دې د خپل مجلس واله راغواړي او زه به م زبانیه فرشتې راغواړم فلیدعو نادیه پس دې د را اغواړي خپل هم مجلس سندعو الزبانیه زر دې چې موږ به را اغواړو الزبانیته فرشتې زبانیه فرشتې پیاده لښکر د فرشتو ابو جهل بېادبي وکړه یو ځل پیغمبر علیه السلام مونځ کو نو دی ورپسې ور روان شو چې په سټ ولخ پکدم خو چې داسې ور روان شو نو په شا را واپس شو او د خپل مخ نه بچاوي دپاره د لاسونه وی را وی یو خوا بل خوا ته خپل مخ بچ کوي په شا را روان ډېر وارخطا دی چې ورته یې ولې وی ما د خپل ځان او د پیغمبر علیه السلام تر منځه د اور خندق ولیده او په هغې کې څه مخلوق مې ولیده چې وزرې وي وی پیغمبر علیه السلام وی که چېرې دې را مخکې شوې وي
نو فرشتے اللہ را لے گلے وے او دا اندامون ٹوٹے ٹوٹے کڑے وے و دے واپس شو زبانیہ فرشتے پر دنیا کے متراغلے وے تیارے وے سندعو الزبانیہ زرد چمنگ بقبل زبانیہ فرشتے را اغوارو کلا ہرگز دا سے پکار ندا لا تطعہو تدد خبر ممنا تابداری مکاو دا کافر خبر ممنا او پروائے مکوا خشوق سر عبادت کوا اللہ تسجدے کوا سان و تنجدے کوا وسجد اللہ تسجدو کا واقترب اوزان اللہ تنجدے کا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.